زکریا علیه السلام بیانوي. الله فرمایي یاد کا زکریا علیه السلام چې کله आवाज وکړو خپل رب ته، نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي زکریا علیه السلام بچی نه و، نارینه اولاد نه و، او دا هم زکریا علیه السلام شام علاقه کې وو. نو چې بچی نه کېدله او زکریا علیه السلام بعد ترکاڼۍ کار کولو، ترکاڼۍ کار به حضرت زکریا علیه السلام کولو. او مریم بیبي چې دا د حضرت عیسی علیه السلام مور صاحبه وه، او د دې پلار چې و عمران نوم و، د بیت المقدس امام و. هغه چې کله وفات شو نو د دا بیبي د مریم بیبي مور حنا هغې دا منښته کړې وه چې زما په ګېډه باندې چې کوم بچی دی دا به د الله د دې کور د بیت المقدس دپاره خادم وي. خو کله الله فرمایي هر کله چې هغه بچی ماشوم وشو فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى، ما هم منښته کړو چې دا بالغ زوی به وي د بیت المقدس خدمت به کوي. دا خو هغه زنانه ده، ماشومه ده، لیکن هغه خپل منښته یې پوره کړه. هغه لوري د مسجد د خدمت دپاره، بیت المقدس د خدمت دپاره وقف کړه. نو هر چا وی چې یاره امام د عمران صاحب دا زموږ امام او د دې لور په کفالت مونږ وکړو، هر سړی دا تمه وه. نو الله فرمایي درېمه سپاره کې چې اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، خلکو قلمونه راواخیستل چې دا به اوبو ته واچو، چې کم یو اوبو د چا قلمونه ویوړه او کم قلم په اوبو کې ولاړ پاتې شو ودرېدو، دا بسۍ دا سړی به کفالت کوي. او چې کله قلمونه وایستلی شوه نو قلم د زکریا علیه السلام په ځای باندې ولاړو، هغه اوبو یې نه وړو، ځکه زکریا علیه السلام بیبي چې وه دا د مریم بیبي ترور وه. ترور په مثال په منزله د مور ده. نو زکریا علیه السلام د دې کفالت کوو. کمره به چې کله تلو هغه د عبادت د ځینه کمره به یې تاله کړې بنده کړې وه، چې کله به رالی او کمره به یې کولا وکړه د مریم بیبي سر به بې موسمه میوې وي. نو زکریا علیه السلام تپوس کوي قال دا د کوم ځای نه راځي؟ نو مریم بیبي ورته قالت هو من عند الله، دا د الله د طرفه راځي. نو دغه ټیم کې زکریا علیه السلام دا شوق او دا مینه او جذبه پیدا شو چې الله تبارک وتعالی بې موسمه میوې مریم بیبي لا ورکولی شي. الله په دې خبره هم قادره دی چې بې موسمه بې وخته ټیم کې چې د زکریا علیه السلام عمر یا 90 یا 100 یا 120 کاله تفاسیرو ذکر کړی، دومره سال عمر و او بیبي هغه بې اولاده وه، بچي به یې نه کېدله، بیماره وه. لیکن الله تبارک وتعالی د زکریا علیه السلام دعا وکړه چې الله ما له هم ته بې موسمه میوې ورکولی شي، نو ما له هم اولاد راکولی شي. په داسې هغه حالاتو کې شپږمه سپاره کې هم موږ ویلي دي چې زکریا علیه السلام فرمایي اني وهن العزم مني واشتعل الرأس، هډوکې مې هم کمزوري شوي دي، ګیره مې هم سپینه شوې ده، او دا به زما څنګه بچي کېږي. او زنانه زما چې د کور واله بیبي هغه عاقرا هغه شنډه ده، اولاد یې نشته، بچي نشته، دا به څنګه کېږي؟ الله ورته وفرمیل چې د دې نښه دا ده چې الله تکلم الناس 3 لیال، 3 ورځې او 3 شپې به ته د خلکو سره خبرې کوې، خو خبرې به نشې کولی. دا ستا علامت دی. او بیا ول الله تبارک وتعالی زیری ورکو چې الله تبارک وتعالی تا دپاره زوی درکوي یحیی، او د یحیی معنی ده لانه یحیی الدین، چې دی به دین را ژوندی کوي. او الله 14مه سپاره کې فرمایي لم نجعل له من قبل سمیا، داسې نوم مونږ چاله بل چاله نه دی ښودی چې کوم چې ستا زوی له مونږ کېښودو چې هغه به یحیی علیه السلام وي. دلته الله تبارک وتعالی دا واقعه د زکریا علیه